حضرت علی رضی الله عنه په کله کله چې قبرستان باندې تیرېدو نو قبرونو والو سره به خطاب کولو، یو خبره به ورته کوله، السلام علیکم یا اهل القبور، اے قبرونو والو پتا سو باندې د سلام وي. بیا به فرمایل اموالکم قسمت، ستاسو مالونه تقسیم شو ورسو یوړل، اته چې ډېرې زیاتې محنتونه کړي وو، خولې د ځان له اوښکې وې، مسافرۍ دې کړې وې، تکلیفونه دې کړو، مال دولت دې جمع کړو، ستا د مرګ نه پس ورسو هغه تقسیم کړل، مزې ته کوي. اموالکم قسمت ودورکم سکنت، ستاسو چې کومې بنګلې پاتې دي پای کې خلک په عیش عشرت کې اوسېږي، ته دلته په خاورو کې پروت یې، تا محنتونه کړو، نن پکې خلک اوسېږي. ونساؤکم زوجت، ستا بیبیانو نورو سړو سره ودونه وکړل. اندازه لګوه زمونږ محبوب ترین خلک په کوم کور کې چې زه اوسېږم ما ته محبوب دی، زما د مرګ نه پس فورا سلسله ختمه، زما خپل اهل و عیال به 3-4 ورځې ما پسې بس خفګان وکړي وکړي، بس خبره ختمه شي. ورې دا ورځ په مونږ او تاسو کې په هر کس را روانه ده، د دې نه غافله کېږو نه. تفسیر قرطبي کې لیکلي دي چې کم انسان مرګ کثرت سره یادوي 3 فائدې په ول الله او 3 کرامتونه به الله ورکوي. نمبر 1 دته به د توبې توفیق زر ملاویږي، هر قسم ګناه د دنو شوا فوراً به دته د توبې توفیق ملاویږي. دویم دا دته چې الله کم دنیاوي حصہ ورکوي، مال دولت بچي، مال دولت دا څومره څیزونه، صحت بیماری، هغې به دته صبر نصیبي، صبر. او د غونډو نه هم د الله یاد دهاني به هر وخت نصیب وي. هر وخت په انسان دا سوچ کې زه دا ګناه کوم ما الله ویني، زه دا نیک عمل کوم مې الله ویني، زما نیت څه دی د دې نه الله باخبر دی، زما زړه کې څه تین تیرا کېږي، څه بریانیانې پخېږي، چا ته په خوله باندې یو وایم په زړه کې بله دي، د دې نه الله خبر دی. نو چې کله زمونږ دا تصور وي نو ګورې ډېره په ګرانه به مونږ نه بیا ګناه کېږي، خو د مرګ تصور ختم دی. زمونږ داسې ګمان دی چې مړه کله سپینګیرو شو بیا به چېرته مرګ راځي، او دا ګمان هم با تقریبا ختم دی. مړه مرګ به په خپل لاس باندې سړی په خاورو کې خښ کړو چې راشو، ورپسې مونږ زمونږ نه پاتې په مونږ باندې دومره اثر هم نه شوی چې یو ورځ خو به په دې خاوره کې مام خلک خښوي. نو دا حالات په مونږ او تاسو را روان دي. موسی علیه السلام یو ځل د رب ذوالجلال نه تپوس وکړو